السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ملګرو. نن ورځ د مولانا رفیع الله صاحب سره د مانسري په چکر باندې ووتو. روانو د سی پیک په روډ باندې چې ډېر زیات ښایسته نظارې تاسو ته په نظر باندې راځي. نو مختصر شانتې د ویلاګ اراده مو وکړله. ما وی خپل مسافرونو ته لوکې شانتې ویډیو د مانسري د سی پیک د روډ او د مانسري د بازار تاسو ته وښایو. روانو په سی پیک باندې مولانا صاحب را سره ناست دی چې آس پاس د روډ په سایډونو باندې ماشومان لوبې هم کولې. د سی پیک د روډ د ختمېدو سره سره د مانسري بازار شروع شو. تاسو ته په نظر باندې راځي لارې اډې ته موږ داخل شو چې مشهوره اډه ده. دلته کې د ګاډو ډېر زیات رشکش دی. دا هغه ځای دی کوم ځای کې چې بسونو ټکټونه د کراچۍ د لاهور آس پاس څومره علاقې دي ښارونه یې د هغې میلاویږي. رالو د مردان اډې سره کوز شو. مخې ته مې مختصر شانتې پوره د اډې ویډیو هم جوړه کړه ده. په دغه ټایم کې موږ لا په ګاډي کې روان یو، د ټویټې نه لا کوز شوي نه یو. انشاءالله اوس به کوزیږو، د هغې نه وروسته به انشاءالله موږ پیاده سفر کوو په دغه اډه کې. اوس کوز شو، پیادل روان یو په دې اډه کې. دا مخامخ ویګنې تاسو ته په نظر باندې راځي. زموږ ستاسو د پېښور، د مردان، د کوټ، پي این ډي دا ټول ګاډي د دې ځای نه ځي. په دغه ځای کې روان وو، ګاډي ډېر زیات ولاړو، تلو جومات طرف ته. د مازدیګر ټایم و، جومات ته ورسېدو. بار د عطرو یو مشهور ښایسته دوکان و، هغې سره مختصر شانتې ویډیو جوړه کړه ده. د هغې نه وروسته رالو خپل کومه کمره وه پاتې کېدو دپاره شپې دپاره منتخب شوې وه، هغې ته رالو. تاسو ته په نظر باندې راځي. ملګرو سره ویډیو لازمي شیر کړئ.